مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرئیب کرنا نہ بھولیے. شکریہ. بعضې سړی وایي ښځې نه به تپوس وکړم نه چې ګیره پرېږدم که پرې نه دم. ښځې دې که درته وویلې چې ګیره مه پرېږده په ټکي ته سر کال کا. ولې وایي چې زما ګیره ستا نه ده خوښه ویښته در باندې بد لګي ستا دا د سر ویښته په ما بد لګي. سر ته کل کو دونه سر به ګرځي. ستا پلار د ښځې جواب کولی شي او بیا په دې دور کې په دې ملک کې په دې ذلیل ملک کې ته د ښځې جواب کولی شي؟ ښځې ته ویلی شي ته چې دا کار مه کوه؟ ښځې خو دومره لرې لاړې چې ستا غور نیکه د قبر نه روځي واپس به را نه وایي. 50 کاله وشو د پاکستان جوړېدو، په 50 کاله کې د ښځو شاپینګ نه ختمیږي. شاپینګ مازیګر کې ښځې شاپینګ لري. مونږ سره مخامخ دکانونه دي د بجلو د سینیټرای. موټر ورته ودرېږي، خاوند زنتلا کې په موټر کې ناستی او ښځه اړتاوره چې دا هغه به روزي داسې داسې به کېږي او دکاندار ته به ورشي، کله به برش علي او کله به راډ علي او کله به سالي او خاوند دلی په موټر کې ناست دي که نه؟ ګوره یې ټوله ورځ که نه خاوند یې لاوده پروتي او دا سار د کوره راوتي. دا څوک دی؟ د چا چې ښځه بربنډه ګرځي هغه دوس او په دوس د جنت بوی حرام دی. بوی کوی ته جنازې او ختمونه خیراتونه دا قرآن داسې ستا د لاسه دی چې بس تا چا پسې وویلو نو ورمنډه یې کړه را خلاصې. دا ستا د لاسه. نو زما عزیزانو دا به زمونږ ژوند دی. دا د دنیا د ژوند نقشه وه چې ما تاسو ته ویله چې په دنیا کې دې که هر یو کار د پیغمبر د مرضا خلاف وکړو عمر له به تباش. راتلونکی ژوند چې د قبر دی هغه درته انشاءالله مخې جمعې ته بیانوم، او بیا د قیامت نه بعد ژوند دی هغه د عمر له تباش. که دا ژوند دی خراب تیر کو، د حرام او حلال تمیز دی او نه کو، د ښه او د بد تمیز دی او نه کو، په کور د کنټرول نه کړو، کور د ډمتوب نه پاک نه کو. دی خوا وګورئ څنګه چې د ښځې مخ بربنډول ناروا دي او د سړي ښځې ته کتل ناروا دي، داسې د ښځې هم پردي سړي ته کتل ناروا دي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانه کې یو مؤذنو څه نامه یې وه، په سترګو ړوند چې و، په سترګو ړوند و مؤذنو. د رسول الله کور ته راغی. رسول الله صلی الله علیه وسلم خپلو بیبیانو ته وایي چې پټې شئ. وی چې ولې؟ وی عبدالله ابن مکتوم راغی. وی چې جیا خړون دی هغه خو نظر نه لګي. وی کاړون دی تاسو خړندې نه یې کنه. څنګه چې داغه کته تاسو ته ناجایز دي داسې ستاسو کته هغه ته ناجایز دي. عزیزانو په دې ټولو خبرو سوچ وکئ، مونږ تباه یو. زه درته په ایمان وایم که مې دومره عقیده م شته چې په قبر کې مې کېدي، زه وایم چې لا خلک به را باندې ولاړي پاس او په ما بلاندې درزار جوړ شي. خلک به ولاړي. حدیث کې خو راځي که نه چې خلک ته روان شي او لاړ شي نو آتاهم ملکان، دو ملائکې ورته راشي او بیا راکېني او تپوسونه دې کوي. زه وایم خلکو ته به نه ګوري، لا خلق به ولاړي او په د بدرزار جوړ. الله دې امان راکړي.
او په دې پرفتن دور کې دا دعا وکړئ په اخلاص چې خدایا که په دې پاکستان کې د ښځو د حیا او د سړو د حیا او د ملک نه دا تمام کنجرتوبونه او ډمتوبونه څوک کوم حکومت نه ورکوي خدایا هلاکې کې خدایا هلاکې کې که دا درد د دې حکومت او د دې بمبرانو په زړه کې نه خدای دې ہلاک کی. مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. شکریہ.